کور کې پلار دی بچی دی یا په یو کور کې 15 رونه اوسېږي یا 15 تر زامن اوسېږي په دې کې دا ټول صاحب نصاب دي نو په هر یو باندې جدا جدا قرباني واجب ده دغه ځینې کېږي چې یو ګډ اعلان کو د ټول کور د طرف نه قرباني وشوله دا غلط خبره ده هر سړي باندې جدا جدا قرباني واجب ده ولی تاسو ګورئ حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان شاء الله بل ژوند کې به حدیث تاسو ته وایم هغه ټول احادیث چې راجمه کې مفهوم ادا دي تاسو کې چې د چا وس کې صاحب استطاعت وی او قرباني ونه کې زموږ عیدګاه ته نږدې راځي نو په دې کې نبی له صلوات و سلام هر یو کس چې صاحب استطاعت وي هر کس هغه یاد کړی دی وجود د دقې ناراضي د کور د ټولو د طرف نه یو قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافي کېدو اعلان نه دی چې په دې کور کې پلار وکړله او په بچي باندې لازم وده ونه کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ عیدګاه ته راځي او دویم نمبر کې تاسو ګورئ قرباني دا یو عبادت دی لکه څنګه چې مونږ عبادت دی روزه عبادت دی زکات عبادت دی حج عبادت دی اوس کې ټول کور نه یو قسم مونږ کې ټول طرف نه کافي کې ټول کور د طرف نه یو قسم حج کې نه کافي هم دغه سي قرباني عبادت دی په کور کې په چا باندې کوم مکلف مسلمان دی صاحب استعداد پاغي باندې لازم دی چې قرباني وکړي ټول کور د طرف نه یو قسم په کول سره کلم نه ده او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل بنداو تاسو ګورئ نبی علیہ السلام خپل طرف نه قرباني کړې ده د ازواج مطهرات دو طرف نه قرباني کړې ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها د طرف نه جدا قرباني کړې ده اوس کې ټول طرف نه یو کافي کېده به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غږ راوسته چې دا زما د ازواج مطهرات زما د لور فاطمه زهرا د ټول اهل بیت ټول طرف نه دا کافي شوبه فرمایلی وي کنه ولی جدا جدا قرباني کوله او سلورم نمبر تاسو ګورئ روایت راځي غټ سالو کې وګ کسان شروع کړي شي البقره عن سبعه غټ سالوي د وګ کسو طرف نه کافي کی ها نو چې یو کور د طرف نه یو غټ کافي کی یو سالوي کافي کی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وګ کسو طرف نه کافي کی زیاتونه نه کافي کی به خو به کور کې شل کسان وسی به بکار د چې دا واده شل کسانو طرف نه کافي شي بیا بکار چې دا میخر 50 کسانو د طرف نه کافي شي دا د وو کسو تحدید رسول الله صلی الله علیه وسلم ولي فرمایلو دا د وو کسو تحدید فقهای کرامو به ولي فرمایله نو دا هم دلیل دی خبرې ده چې قرباني د کور والا د طرف نه هغه یو زنا ده کی یو قرباني نه کافي کی دا خلک یو حدیث پیش کی ویرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو چا قرباني وکړه ټول طرف نه هغه ټول پاګي شریک دي نو یاد ساتي پاک ثواب کی شرکت مراد ده په ثواب کی دا مطلب نه دی چې بچا چا باندې واجب هغه ټول طرف نه ادا شو لکه تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم دوه ګران راوستا یو خپل طرف نه ارزب کو یو زبق ول زما د امت طرف نه ده نو د امت د طرف نه د ادا کېدو څه مطلب دی یعنی د دې اجر او ثواب زما امت ټول امت باندې کې شریک دی اوس که وجوب په دې سره ادا کېده بیا ما ته قرباني ولي کو زموږ طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی بیا صحابه کرام ولي کولا اې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدور کې صحابه کرام نو هغه په ثواب کې شریک کېدل مراد دی دا نه چې وجوب د ټول طرف نه ادا کی دا خلک دی حدیثو کې تحریف کوي امت ته دوکه ورکوي او دریم نمبر تاسو ګورئ دریم نمبر یو بل اهم مسله عموما په دې باندې خلک بحث جوړ کړي بیا په سوشل میډیا باندې رواني دوه درې کس خپلو کې لګي اکثر مونږ ته ټلیفونونه مو کوي مونږ خلکو ته وایو که یو کس وصیت کړي یو مې کس هغه به وفات شي نو هغه په وارثانو باندې لازم دي چې هغه مال د درې حصے نه قرباني وکړي که اسی ته د یو مړي د طرف نه قرباني کې د خپل طرف نه کولی شي بلکې د دې نه لوی اجر او ثواب نشته که یو مړي پسې ته صدقه کول غواړې دا قرباني د هغه طرف نه وکړه د ټولو نه زیات اجر او ثواب لري په دې په ضمن کې یو مسله هم راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه قرباني کول څنګه دي نو ډېر د اجر او ثواب او د وفا خبره ده جایز دي غوره دي افضل دي دین ظالمان نه دا خو جایز دي
هلکه ولې جایز نه دي؟ وایي صحابه کرامو نه ده کړي، صحابه کرامو کړې ده. په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی سنن الکبرا جلد 9 صفحه 267 کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو غړان راوستا. وی فرمایل احدهما عن امتی من شهد بالتوحید، دا یو زما د امت مسلمانانو طرف نه شو، دا یو زما د طرف نه شو. رسول مونږ له پیدا نو سو فارشي د ټول د طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني وکړه الله کی کنه کی. او دویم دا موت نو پیدا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړي قرباني زما سره طرف نه کړي و، نن زما سره کوس کیږي هغه د الله پیغمبر مونږ دغه طرف نه قرباني ولې ولکو. او دویم نمبر ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 275 کی حدیث ہے عن علی رضی اللہ تعالی انه كان يضحي بكبشين. علی رضی اللہ تعالی دو اعلان راوستل دی قربانی وکړه، احدهما عن النبي صلی الله علیه وسلم والاخر عن نفسه. لا یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه علی رضی قربانی کو، نبی علیہ السلام دنیا نه هیڅ شوی او داغې نه بعد یو د نبی علیہ السلام د طرف نه قربانی کو، یو د خپل طرف نه خلیفہ راشد دی، د علم دروازه ده، د صحابه کرامو د علم خلاصه ده علی رضی الله. او دریم نمبر مسند ابی اعلی جلد 1 صفحہ 438 کی روایت ہے علی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنه بکبشین فانا احب ان افعله. ما ته رسول الله حکم کړو چې ما طرف نه ته قربانی کوا، د دې وجه نه زه خوښوم چې د الله د پیغمبر د طرف نه هر کال قرباني وکم، یو ګډ زما د طرف نه، یو ګډ د الله د رسول د طرف نه صلی الله علیه وسلم. سلورم نمبر ابو داود جلد 9 صفحہ نمبر 29 کی حدیث موجود دی. حضرت خنش رضی فرمائی قال رأیت علیا ما علی رضی اللہ عنہ لیدلے دے یضحی بکبشین چې په دو ګډانو سره به قربانی کولا. فقلت ما هذا موت دا سړي دا دو ولي کې دا تابعی وي، ما ورته ویل دا دو ولي کوي. بلوی فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصانی ان اضحی عنه فانا اضحی عنه. ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړو چې زه بل علی طرف نه قربانی کوم، په دې وجه نه زه دا دو قربانی کوم، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه، یو خپل ځان طرف. نو حدیثو کې یو نه په ګڼو حدیثو کې ثابت دي. لہذا کوم څوک چې تاسو دا دو قدر کوي چې جایز نه لري دروغ درته وایي. حدیثو کې شته خپل پیغمبر سره محبت وکړه، مینه وکړه. نبی علیہ السلام ته دې ضرورت نشته دی، هیڅ ضرورت ورته نشته دی. ته چې یو بادشاہ ته کله ورځې هغه ته ګفټ او ډالۍ وروړې، هغه ته دې ضرورت وي نه وي ورته. دا خو زما استاد لپاره د سعادت خبره دي، زما استاد ګفټ، زما استاد تحفه، زما استاد ډالۍ هلته قبول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې ضرورت نشته دی. دا زما استاد لپاره د سعادت خبره ده چې د قربانو په دغه ورځو کې موږ د الله پیغمبر ته دغه ووایو، پیغام ورکو په زبان حال سره، د الله پیغمبره تا زموږ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې، د الله پیغمبر ستا په موږ باندې ډېر لوی احسان دی. نن د تا د وجې نه موږ مسلمانان یو، تا چې کوم دین موږ ته راوړی و یقینا په هغه دین باندې موږ راضي یو، موږ تا سره ډېر محبت دی. د هغه محبت یو ثبوت دا پیش کوو، د قربانۍ ورځې راغلې، د الله پیغمبره په دې موقع تا نه هېرو، تا ته هېڅ ضرورت نشته دی، لیکن پر دغه دربار کې چې زموږ دغه ګفټ او ډالۍ قبوله شي دا زموږ لپاره د سعادت خبره ده. مونږ چې درود شریف وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم ضرورت تیرې دی؟ مونږ چې بازان پسې وروسته دعا کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم ضرورت تیرې دی؟ هغه ته ضرورت نشته دی. دا زما او ستا لپاره د سعادت خبره ده چې د الله د پیغمبر په دربار کې دغه په حضور کې زما او ستا ګفټ او ډالۍ قبول شي. بهرحال دا حدیثونه ثابت دي، چا غلط فهمو کې مه راځئ. الله رب الجلال دې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کامل محبت نصیب کړي. انشاءالله بله جمعه کې یو مزید د قربانۍ مسایل وچړو.